الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سورة الأحزاب آية نمبر 2 इस सबक के अल्लाह जल्ल जलालुहु का जिक्र तज़किरा जिक्र न आम जिक्र मुराद दे चहारी और अल्लाह नु मखलूक जिक्र की तस्बीहात हम शामिल दी कुछ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर देता दा जिक्र हम दे दा तस्बीह हम दा जिक्र आम दे हर किस्म तस्बीहात पर दाखिल और तस्बीह जो इन आगा सुभान अल्लाह, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दस किस्म जिक्र था तस्बीह तो हर किस्म जिक्र फजीलत हर मौका बंदे आगा खपल पसे बंदे दे निर्वे फजीलत वर्ड दे, लेकिन तस्बीह की जुदा हुक्म हम दे। कुरान के अक्सर रजी तस्बीह हुआ है सुब्हानका नुसब्बिहु नटुल तस्बीहात द तस्बीह मिसाल द अल्लाह पाकी बयान पुख्तों की तस्बीह द अल्लाह पाकी बयान देता अली हूँ मुई मिसाल का सीधे लगे तो चीज द विंजलो और दागे नरस्ते अखिल खुशबू वर्को जामी दी अवल विंजी दागे नरस्ते वाले भी खुशबू वर्के तेल पे लगे विंजल अवल दी का खुशबू अवल ला विंजल चौक द जिनिस दी जागा गंदा कपड़ी दी खुशबू पियो लगे जल्ल जलालुहु ला तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तस्बीह दरबार जोड़ दी द अल्हम्दु अल्लाह ला तारीफ साबित अवल बयानवल द अल्लाह तारीफ बयानवल द अल्लाह जल्ल जलालुहु कमालात मखे तको कुदरतुन द अल्लाह जल्ल जलालुहु बयानवल द तहमीद द अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह, सुभानक ला इल्म लना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कुम की सुभान सुभान वजी पदे बंदे अल्लाह जल्ल जलालुहु मुखपल तरफ अदा साबित हो दावे उच्च अल्लाह जल्ल जलालुहु दहर ऐब न पाक दे इंसानों की मखलूक़ात की जच्चा ऐबुन में तख्कारी और नख्कारी ददी तमाम ऐबुन न अल्लाह जल्ल जलालुहु पाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक द मर्ग न पाक दे, अल्लाह जल्ल जलालुहु द बीमारी न पाक दे, अल्लाह द कमजोरी न पाक दे, अल्लाह द बुढ़ावाली न पाक दे, अल्लाह नजर कमजोरी शिददी न पाक दे और इधर कमजोरी शिददी न पाक दे गरीब शीद दे न पाक दे ए हर ऐब चुकुन दे लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु पाक दे औलाद न पाक दे द खज़ न पाक दे दम ऐब दे कमजोरी दे इंसान तेरे बगैर
ژوند د نیمګړی او الحمدلله د هر صفت قابل او لایق چې دی هغه صرف الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کلمې داسې دي چې هغه په ژبه باندې ډېرې زیاتې اسانې دي او د الله جل جلاله ډېرې زیاتې خوښې دي او په تله د میزان کې د ټولو زیاتې درنې دي. کلمتان دو کلمې دي حبیبتان الی الرحمن دا الله پاک ډېرې خوښې دي. ثقیلتان فی المیزان په تله د میزان کې ډېرې زیاتې وزنې دي درنې دي. خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې ډېرې زیاتې اسانې دي اسانې سپکې ویل کېږي په اسانه باندې څه مزدوري کرایه پې نه لګي تکلیف مشقت نه غواړي. فرمایي چې کومې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ووایه تاسو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې دا د الله پاک خوښې دي. د دې الله پاک خوښې نه مطلب څه دی چې څوک یې وایي هغه د الله خوښ دی. چې څوک دا کلمه ویونکی د الله پاک خوښ دی. موږ د الله پاک خوښ جوړېدل غواړو که نه غواړو؟ الله اکبر کبیره. د الله جل جلاله خوښ جوړېدل غواړو که نه؟ د الله پاک دې تاسو ته د دې کلمو د ویلو توفیق راکړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. په دې کې شروع په سبحان الله باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کلمې چې کله څوک ووایي نو دا ډایرکټ عرش ته ورسي او دا د عرش نه ګیر چاپېره بڼېږي لکه د ګبین مچۍ چې بڼېږي او دا یې د خپل ویونکي تذکره کوي د الله په دربار کې. ډېر زیات خوش قسمته دی هغه کس چې هغه الله جل جلاله د دې خبرې توفیق ورکړي چې بندې هلته وګوره الله جل جلاله دې تاسو ته توفیق راکړي. برابر زمونږ په تسبیحاتو کې دا خبره ده سهار ماښام پکې دا درېیمه کلمه شته که نه سر پرې لازمي او د ورځې درېیمه کلمه څو پرې ده 500 بختور به هغه کس چې د هغه په عمل نامه کې د قیامت په ورځ باندې دا تمام وظایف روزانه په حساب سره پراته سټور پراته ځکه روزانه په حساب زمونږ عمل نامې ته څومره ګناهونه ننوځي هغه موږ تاسو د هغې اندازه لګولی شو. څومره غلطیانې څومره کمیانې څومره کوتاهیانې هغه زموږ په عمل نامه کې ننوځي او موږ ته داسې اسانه عمل چې هغه زموږ ګناهونه هم ختموي او که ختموي نه نو کم سے کم مقابله خو به راشي. د الله په دربار کې د یوه نیکي چې د هغه په څو ده 10 ده کم سے کم په 10. حدیث شریف کې راځي څوک چې یو کړه سبحان الله ووایي سبحان الله تاسو ووایه سبحان الله. د دپاره الله جل جلاله په جنت کې داسې یوه ونه نالګي چې یو اس د هغې د سوري لاندې 500 کاله مزل وکړي هغه سوری به ختم نه شي. تاسو په داسې وخت کې هم نه وایه سبحان الله. دا اوس تاسو چې ټول ووایي یو کس لږ چلو شو ستا په خیال د دې ونې نه مطلب دا نه دی سړی دومره غټې ونې سره زه چل کوم که نه
نو دې ولې مطلب دا دی چې د جنت کې د حصہ وشو جنت ته اعلان شو مصطفی خیل شولی جیدات په جنت کې نو هغه وزي چرته دوزخ ته وزي هر د زما ونی دی هغه زما جیدات دی زه به بل زما د دې مطلب دا شو چې دا سړی جنتی شو چې سړی سره پیری وي وسونه بولېږي سلمون الله اکبر کبیره بل حدیث شریف کې راځي چې سړی سبحان الله وي سبحان الله نو دا تله د میزان چې کومه ده هغه کې تاسو اورېدل چې اوس مو کې واس مانونو په تله د تله په چاپلي کې کی دي کنه اورېدل کنه نو مطلب دا چې اوس مو کې واس مانونو باغې کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سبحان الله چاوي د نیمه تله د نیکو ډکه او الحمدلله چې ورسره هغه تله پوره شو استاد خیال شړه وزګار ناسي خوشی ناسي ځان سوچ کی یا په لار روان دی یا دکان کې دی یا پټی کې دی مزدوري کې دته د سبحان الله الحمدلله د دې ویلو څه تکلیف دی ویل شي کنه شي ویل نو چې د دې موجود نه ونه بدبخت نه دراغسته الله دې تاسو د بدبختی نه وساتي هغه ذکر وکړو کنه وکړو داسې حالت کې ذکر وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تا ته لیوانه ویلونه چې ته خو لیوانه یې سړی په مخه لګي چې تسبیح دی ذکر دی د دې ذکر ډېر زیات فواید دي هغه کې یو فائدہ دا هم ده چې ستاسو جبه د ډېرو ګناهونو نه بند شو ته چې ذکر کوي په دا ټیم کې دروغ ویل شي غیبت کول شي هغه چې دروغ یا غیبت یا چغلی یا چل کړي ذکر په باندې کړه کنه په باندې نو چې ته ذکر جاری نو څنګه دروغ وایي د ډېرو ګناهونو نه ستاسو الله پاک باندې د ذکر په وجه سره الله دې تاسو ته توفیق راکړي بکره او اصیله په کې خصوصي راځي د بکره او سحر او ماښام چې تاسو د الله تسبیح بیان کړئ سحر او ماښام دا سحر ماښام خو د دې مطلب دا دی چې هر وخت 24 غنټه سحر ماښام را روانه کنه څه مطلب دی هر وخت روان دا محاوره د عربو چې دا کار سحر ماښام کیږي یعنی هر وخت کیږي بعض وخت کې خبره مطلب محاوره د چې د الفاظو معنی یو شی دی او مقصد دا هر څه پیږي چې مقصد یې بل لکه تاسو ته د مثال وایم یو سره دلته وي چې ما ته شل پیری چې د سیمه کوم وړو ته سیمه کنه وي څوک د چا عادت دی چې سره 200 پیری نو ته وي چې راشه دل راشه زر پیری وته الکه دا زر پیری 200 پیری د شمارلې نو دروغ وي د دې نه دروغ مطلب نه دی مراد کثرت دې زیاتواله ده لیکن دلته فرق نشته درنه باندې ټول دې دا دې بهر نه وټنه extension جوړه کړه د دې نه مطلب دا دی چې زیات پیری متته د معمول نه متاده زیات ویل دي ځکه دا بکره ته واصله مراد څه دی هر وخت یعنی د الله تسبیح بیانوا د الله پاکي بیانوا هر وخت اصله بل رحمان روان دي د الله رضا خپل ذکر دې دقه سبحان الله شړای چې په کته کوزي کې څه بوي ها په پاړو باندې په کته کوزي کې سبحان الله سبحان الله په پورته خطو دا واسره الله اکبر تبارک او سمته جو الحمدلله پاتې شو کنه وایګه کنه شکر دې چې امر الله الحمدلله شکر دې چې امر د اوف نه چاته پوسو کنه ویلوړه کې جو راغی پدری وړو د خدای تندرو کې دا درې مو کې چې وي خټې دي چې
چې لوړه که جوړه که خطې درې اړه درک شي نو موږ په کته کوزیږو سبحان الله یعنی الله پاک د کته کوزیدو نه څه شی دی پاک دی د کته کوزیدو نه الله پاک پاک دی د مقام د کته کېدو نه الله پاک دی الله په پورته خېږي الله اکبر لکه ته اوچت خېږي که نه په پورته روانې بلندي ده که نه اوچتوالی دی وګوره ته غاغره کېږه ما الله د تا نه هم اوچت دی لوی دی ته چې هر څومره اوچتېږي خو الله نه زیاته نه شي اوچتېدی الله اکبر کبیره وسبحوا تسبیح بیان کړه د الله پاک او دویمه خبره دا ده چې د دې بکرة واصله په خپل معنی باندې واخلو نو د تسبیحاتو کې په ذکر او اذکار کې د سحر او د ماښام د ټیم ډېر غوره دی پوهېږئ تاسو حدیث شریف کې د دې ټایمونو د سحر د مانځه نه والا تر اشراقه پورې او مازدیګر نه والا تر ماښامه پورې دا ټایم چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته سحر کې لږ وخت تر اشراقه پورې او ماښام کې لږ وخت مازدیګر نه تر ماښامه پورې دا د الله ذکر له تسبیحات له ورکا الله جل جلاله به د بقایا وخت تا ذمہوار شي په دې بقایا وخت کې به الله تعالی کافي شي چې څه غواړي الله کوم چې څه غواړو خو الله نه غواړو او څه چې کاندي کتره پراته دي چاته پراته دي مونږ په خپل سمول شو نو تل لږ ټایم الله لور کړو د سهار او د ماښام دا ټایم چې د ډېر زیات غوړه دی تاسو بار بار د تبلیغانو نه اورئ کنه اورئ چې سهار ټایم او مازدیګر ټایم دا غوره دی ماښام ټایم ماسپښین نه بله ماښام شي که نه بیا مازدیګر نه بله شو دا غوره ټایم دی بیا د سهار ټایم او د مازدیګر ټایم فرشتو ډیوټیانې په دې کې بدلېږي ترمذي شریف روایت دی چې د الله پاک د انسان د حفاظت لپاره د کرام کاتبین فرشتي چې کومې دي دا ټولې دا چې مونږ خبر کړلي نو د دې انسان د عظمت د وجې نه د دې ډیوټیانې هم بدلوي دا داسې دی چې یو راغلی دی قیامت پر ورځ راغلی چې څه شی دی د خدای عجزه چې اوس دا لګیا دی که نه د هغه بچانه سړی شي به وي که نه چې خدای پاک اوس دا په سره شو چېرته بل سړي سره وی پوهېږې که نه د الله جل جلاله چل کې د دې فرشتو ډیوټیانې بدلوي سهار د ورځې چا ډیوټي وکړه هغه لاړې شي شپې له نورې راځي د ورځې نورې دي د شپې نورې دي نو دا چې کومې ځي او راځي دا بدلون چې کېږي نو دا د سهار او د مازدیګر په ټایم کې کېږي په حدیث شریف کې راځي چې دا سهار او مازدیګر په ټایم کې کېږي په داسې حال کې چې دا راتلونکي چې راځي نو هغه مانځه له راشي او دا تلونکي چې ځي نو د مانځه نه وروستی ځي نو د سهار په ټایم کې دا دواړه فرشتې موجودي او د مازدیګر په ټایم کې هم دا دواړه فرشتې موجودي نو چې دی کله د سهار لمونځو کې نو د هغه موجوده فرشتې چې اوس پاتې کېږي هغه هم لیکل دي او کوم چې ځي هغه هم ځان سره ولیکه نو د دې سهار او د مازدیګر د دې عظمت د وجې نه دا یو لمونځ په دوه فرشتونو کې ولیکلی شو دوه پېرې ثواب مقرر شو لکه ډیوټي سړی یې وکړي او تنخوا ورته ډبله میلاو شي سهار د ماښام دا ټایم انتهایي زیات غوره دی نو که په خپل اصلي معنی باندې واخلو نو سهار ماښام کې د دې وجې نه حدیث شریف کې چې کوم راځي تسبیحات سهار کې او ماښام کې راځي ډېر اوراد او وظایف چې دي هغه د سهار ماښام دي دا واړه واړه کتابونه دي په هغې کې لیکلي سهار خپلې دعاګانې دي ډېر شی دي ماښام خپلې دعاګانې دي نو انسان هغه څه انسان دی چې د هغه معمول دی نه د شپې څه معمول چې ماښام څملې چې پرېوتو پورې چې بس څملا اکثر والا خوب نه راځي ګولې خورم وده شه هېڅ شی نه وي سهار پاڅېده ته څه شی دی د لسقا خوله باندې هېڅ شی نه وي سهار د ورځې شروع ده کېدای شي تا باندې بیا شپه را نه شي د ورځې شروع په برکت سره وکړه د الله په نومونو سره وکړه تسبیحات ووایه سورت یاسین ووایه وظایف وکړه خپله دې کتابونو کې لیکلي دي اوس خو د موبایل دور دی هر چا سره پراته دي نوي ښایسته ښایسته وظایف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت اوراد وظایف د سهار په ټایم کې د ماښام په ټایم کې اصبحنا واصبح الملك لله امسينا وامسى الملك لله اللهم اني اصبحت منك واشهدك واشهد حملة عرش او دوک د ښایسته ښایسته دعاګانې دي او ډېر زیات فضایل دي د دې ډېر زیات دا واړه کتابونه میلاویږي هر ځای کې او په هغې کې د سهار او د ماښام خپلې ښایسته ښایسته
اذکار الصباح والمساء دا په کارونو ملایي دي هم کارونه په جیب کې پراته دي صبح او شام کې اوراد دا بکرته واسیله چې سهار ما د قرآن نه ثابت دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه ثابت دي هغه وظیفه او هغه څیزونه ګورو کنه چې هغه تجربي نو موږ د سنت موافق عمل ولې نه کوو او خالص د الله رضا لپاره ولې نه کوو او په دې کې فواید تاسو ګورئ د فضایل چې لیکل ټول د دنیا اکثر د دنیا فضایل دي مطلب دا دی چې ستاسو د دنیا کاندو ټول کیږي او د الله جل جلاله رضا حاصلېږي ولې ځان کم وخت ان شاء الله کوم وظایف کنه عادت جوړ کو خپل سحر کې پاو ساعت ورکو 24 غنټو کې زه سحر پاتم پاو ساعت ورکو شل منټه ورکو خپل وظیفه قرآن تلاوت لګو کوم او خپل وظایف او ور ټیم د اشراق ده چې مونږ کې امانځنه اشراق پرې کې نه دا پاو شل منټه دي دا کې نه پدې کې خپل وظایف مې دا خپل مزدوري کوم چې څه کوي کوه دا شنه ما خام کې مازیګر مرستنه وزګر ما خام پسې خپل تسبیحات کې وظایف کې اوراد نو وسبحوه بکرة واصیلا د جمع حکم دې ټول ته الله پاک ویلي چې دا الله پاک تسبیح بیانوي سحر او ماخام هم د دې وجه نه الله په دې وظایف د سحر ماخام په وظایف کې اکثر تسبیحات راځي اور دې پورا کړه عمل وکړو چې شنده راځي د خیال کوه ان شاء الله ماما سره مشوره وکړو به پته لګي خاص تاسو ته چې کوم ماخام بس وظایف او تسبیحات باندې ورکړي چې دا ماخام کې دي بعضو کې ورکړي چې سحر کې دي نو بیا سړی ټینشن کې دی چې دا مازیګر نه وسته وي مکه ماخام پسې وي مکه ماسختن پسې وي صحیح شو کنه دا شان سحر هغه چې دی هغه څه ټیم کې هم سحر مانځه مخ کې ویل شي مکه نشم امانځه پسې اشراق نه مخ کې پورو کول غواړي که وسته پورو کول غواړي په ځان باندې ګرانوي مو خپل ته پوسو کو ماما پزان باندې ګرانوي نو سحر د ماخام دي چې څه ټیم کې تاسو ته موخه ملي په خبره پوهیږئ د ماسپخین نه مخکې سحر دی او د ماسپخین نه وروسته ماخام دی په دې خبره پوهیږئ بیا زیات کوشش د وظایفو د مازیګر نه وروسته وکړو چې د ماخام وظایف هغه د مازیګر نه وروسته تر پریوتو پورې وکړو او د سحر وظایف تر اشتراک پورې شي خبره ده د سحر مانځه نه واخلئ اشتراک پورې شي خبره ده کړي ماسپخین پورې پوره کړه په دې خبره پوهیږئ دا ځان باندې تکوم چې اهمه وظیفه پاتې شو کته نه د سحر وظیفه پاتې شو مازیګر کوم کول شي مازیګر وظیفه نه پاتې شو سبا سحر کوم کول شي دې پوهیږئ کنه الله طرفه تنسیه نشته خو موږ ځان نه چلو کو اجي سه برابر کو ټیم پورا ده وسبحوا تسبیح بیان کوي بکرتن سبا واصلا وماخام وسبحوه تسبیح بیان کوي د الله بکرتن سبا واصلا او ماخام اللهم صل على ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والله دعوت مشن کی کمزوری مراوله الله دې متصل توفیق راکړي صلی الله علیه آج پورا لکه وفات شه الله پاک هغه شهادت قبول کړي خپل دربار کې الله دې پس باندې د صبر جمیل ورکړي د دې غم بدله دې هغه الله په دنیا او آخرت ټول باندې ورکړي الله پاک دې د پښتنو باندې صبر پټي واچي داغه د شهادت الله په خپل دربار کې قبول کړي الله دې داغه د ګناهونو کفاره وګرځي الله دې داغه د درجات او چتولو ذریعہ وګرځي الله دې داغه قبر د نور نه ډک کړي ځانې کې فاصله دې الله پاک دې داغه مغفرت وکړي مونږ ټول داغه لپاره درخواست کوو الله پاک ته الله نوات کوي الله پاک ته یو بخي الله پاک هغه جان ولا خسته کړي الله کوم چې پاتې شي دې ته جانم خسته کړي هغه جانم خسته کړي او خصوصا د غم سختي غړي دي هغه